أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. سورة قصص واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام روانہ وا. موسیٰ علیہ السلام د مصر نا روان شو مدین تا اتورزو تقریبا لاروا د مدین اوبو ته ورسېدو. التکی سخلق اومندو چې هغې خپل څاروي وبکئ. نو هغه په دغه کې مصروفه دي، یو دوه جنکۍ دي او هغې خپل څاروي د اوبو څکونه منع کوي. موسی علیہ السلام ته تپوس وکړو ما خطب وکړما ستاسو څه کار دی، ستاسو څه حال دی، دا ولې داسې کوئ؟ هغې ورته وی چې دا خلک خپل څاروي اوبه کې بوزي واپسی کی، نو منگ با بیا په دغه اوبو کې خپل څاروي اوبه کو، زیاتی ګړو اوبو کې د هغې نه پاتې شوي اوبو باندې منگ دا خپل څاروي بیا اوبه کو. دا خبره ولې کوو؟ ځکه چې زمونږه څوک شتی نه، پلار دی هغه ډېر بوډا دی، هغه دا کار نشي کولی، راتلل څاروي نشي سنبالولی. موسی علیہ السلام چې دا خبره واورېده نو پاڅېده، نو هغې له اوبه راوویستې، هغې ته اوبه واچولې او هغې خپل څاروي اوبه کړه او کور ته لاړل. موسی علیہ السلام سوري ته راغی، کېناستو او د الله نه سوال کوي چې یا الله ته چې مال سره راکې نو زه ورته محتاج یم، زما ورته ضرورت دی، نو د دې ضرورت په وخت کې مال سره راکا. په دې کې چې کاته یوه جینۍ د هغه دوو نه یوه راغله، ډېره په شرم او په حیا کې د حیا نه ډکه را روانه وه. موسی علیہ السلام ته وی چې زما پلار تا غواړي. موسی علیہ السلام ورسره لاړو، میلاو شو، خبره ورته وکړه، خوراک څښاک سبو شوي، خبره ورته وکړه، خپله قصه خپل بیان ورته مخې ته کو. هغه له تسلی ورکړه چې یریږه ما د ظالم قوم نه ته بچ شوی، د هغې د حدودو نه ته راوتلی، دلته کې د هغې وس دس نه رسي. دا خبرې کېدې زنانو هم دا خبرې اورېدې، نو د هغه ځای نه یوه تنه پکې خبره کوي. پته ورته ولګېده چې دا خو مسافر دی او دغه خو دلته کې څوک شتی نه، نو دلته کې خو اوس دی به اوسېدو ته
س مزدوری تا یوزی ټکانی ته محتاجی نو دلته کې په دکې بعضی صفاتونه داسې دي چې کده زمنګ سره په اجرت باندې پاتې شي په نوکرۍ باندې په مزدورۍ باندې پاتې شي نو دا به زمنګ د پاره هم خي او د پاره به هم خشي ناغي دا خبره وته وکړه نو دا هغه طرف نه خبره وته دا وکړې شو میلاو شو کته موږ سره پاتې شوې نو زبدا یو لور تعالی درکم خو په دې شرط باندې چې اته کال به تما سره مزدوری وکې تبا مزدوری با اخلي نو بیا د خپل کور کتلی خاون بشي نو تبا د خپل خزي مہر بوم ورکولې شي خپل نان نفقه هغه بوم چلولې شي بیا اخواتا کتا زما سره وخت راو نور 2 کال دی ورپسې کړه لس کال دی کړه نو دا بستا خوخی خبره وشوا په دغه باندې چې بس زب پاتې کېږم پاتې شو سره او بیا کله چې هغه وخت پوره شو لس کال پوره شو موسی علی السلام بیا د هغه زینا را روان شو خپل کور والا وسره دی او را روان شو نو داغي تذکرہ بیا راځي قالت احداهما یا ابت استاجره نو وی داغینا اے ابا جان اے زمنگا پلارا استاجره دے ځان سره په اجرت باندې اونیسا دا ځان سره مزدوری باندې واخلا ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا غرد اغه چانا چې ته په اجرت باندې ځان سره نسی ته په مزدوری باندې نسی نو اغه سره په کار دی چې القوی یو خو طاقتوري دویمه خبره دا چې الامین امانتداری نو په دې لږ وخت کې دا دوه خبرې مونږ ته معلومې شوې دي چې طاقتور هم دی او د امانتدار هم دی د قوی دی ال دغه هغه ابو چې راويسته ناغه په आवाज باندې راويسته حال دا چې هغه بل لسو کسان راويسته دوی مداد چې امانتدار دی دا الله یره د پزړه کې امانتدار دی امین دی د پردی خزی لمنی تنګوري نو چې لمنی تنګوري نو اخواتا د بیزتی داغه د عزت د لټ کولو د دې خورو سوال نه پیدا کیږي خزی د طرفنا خبره وشوا د جنې د طرفنا یا بتستاجر هو اے باجان ځان سره په اجرت باندې ونسا یقینا وردا اچانه چې ته په اجرت باندې نسینو طاقت ور پکار دے چې طاقت پکې نه کار نشي کولای ته سره لګي پاسې دې نشي کم کار چې پته کول غواړي هغه کولای نشي دیاړي چې سړی کوي دیاړي ماري نو کله چې دیاړي سړی کوي دو دیوال وہی خخته غټي ضرورتي سیمټو ضرورتي دی وای ما ته به د غټي چوتولو نه وې ما ته به د خخته چوتولو نه وې ما ته به د ټاټکی چوتولو نه وې او بیلچم نشم واله مثالی نشم جوړواله نور به کومه مزدوری وکوم دیاړي وکوم چې شي کېته چې بیلچت نشي واله او خخت تنشي چتواله بلاک تنشي چتواله غټه تنشي چتواله او ټاټکه تنشي چتواله نو چې بیا ځکور کې نه کړ نو ان خیر من استاجرت القوی
اجرت باندې چې تنسي نو هغه سوچ قوي طاقت وري ځان په ځخپې نه راکاږي ځان په ځخپې راکاږي نو هغه وسو کی او مزدوري نشي کولای بیا چوستو چابک پکار دی تیز و ترار پکار دی نو دغه خبره پده کشتی طاقتور دی بلا خبر امانتدار دی بعض خلک کی امانتداری پکې نه ناج او سمانه وس برکیږي کور دی وتا پر خو دی کور نه لیا دی سه په مغه باندې راځي جیب ته ولي پټایي دغسی بعضی کاریګرون داسي دیاړي مار داسي نال دغه وسر چې مصری هغه داسي هغه قوي نه امانتدار په امانتداری پکې نه بعضی وخت داسي مثال لړلی اوس مثال ختمول غواړي ان دغه هغه نه د هټیم ختميږي نو چلو کې ان دغه یو زې ولا وکني په کې مثال خخږي دا امانتداری نه ده امانتداری دا چې دا څومره مثال جوړه شوی دا دغه ختمه کا دومره جوړه وا چې ته ختمولای شي په دغه وخت کې کوم جوړه کګر ال دغه دا ضایع کی بل تبتا نوري چې څومره وای په دې ټولو کې هغه خبره راځي رنگ سازانی رنگ سازان رنگونه واخلي رنگ ورکي نو رنگ د بل چانه اغستې نو دا رنگ ضایع کوي نو سګي آلته په کډر کې واچي په پلش کې واچي اخوا د زی ځان لوزي چې چلو شي اخوا ته کډر بنش لین پیپ لین چې هغه بنشي نکاسي بند شي چې وګوره رستو مرمت کون کې راشي وګوري اې دغه و چار رنگ اچولې او لګ رنگ نه ده بالټي به کې اچولې نیچر کې وسره نو تاوان ورکو چالا مالک له تاوان ورکي دغسی بل تکوري چکلا ټیلر دې هغه له کپڑا ویوړه وې دې نه جوړيږي الله غدا نور په سر راوړه هغه ولته کې کینجی وته ونسی خسخسی کی حالته کې صافه ته گزار کی پل کم چې کچرا یې هغه ته گزار کی روغ ټوکړې هغه ته گزار کی روغ پیسونه هغه ته گزار کی نقصان ور کی چالا مالک له نقصان ور کی دغه سی ناغه وینا امانتدار پکار دی او دغه امانتداری شته ها قال انی اريد ان انكح احد ابنتي هاتين نو وتا مشهور داوا شعیب علیہ السلام دے نو شعیب علیہ السلام ہی ناغه وتوی او قبل شعیب دے ناغه وتوی انی اريد ان انكح احد ابنتي هاتين یقینا زغواړه ما چې پنیکا باندې در کم تعالی یو د دې دوه جنکونا چې دادی دا تعالی پنیکا باندې بدر کوم رستو یو مطلب دا دی الا انت اجرنی سمانی حجج پدې شرط باندې چې تو ما سره مزدوری بکې اتکالا مزدوری بکې یو خبره پدې کې دای اتکال وتما سره مزدوریو کې نو داغه نرستو طالب دا جینې پنیکا باندې درکم دا اتکال وزتا وګورم دانه چی یو سړی په معمولی سبای دوکشي او خپل لور ورکی په داسې ځای کې چاغه اخله خبره کې سړی خواري پته وته نه لګي پته لګول پکار دي کور لیدل پکار دي د سړی خوې وی معلومول پکار دي څه شي ده د رشته قابل دی وکنه ده نال د رشته قابل بنئ دله به مټای ډبه راوړی
دا خو ډېر ښه سړی دی موږ مټایي ډبې راوړی کله څه نور څه به راوړي کله به پیسې ورکړي کله ځان به غټ ښکاره کړي دی چې راغلی نو د پردي ګاډي کې به راغلی پردي بل چا نه به ګاډی راغستی هغه راوستلی او دا ګاډی د چا دی دا زما دی که نه چابي د هغه سره د هغه دی که نه هغه پکې راغلی وي د هغه دی دا وروستو نه معلومات کول غواړي وروستو د څنګه دی نو وروستو معلومات نه کړي نو هلته کې بیا ویر وینای لور خور چې کله پکوري نو وی ډوډۍ خوري او چې کله واده شي نو بیا بوټۍ خوري نو بیا مور او پلار په غم کې اختی نو بازي پکې داسي چې هغه باندې پوه شي زر تر زره دغه مسله خلاصه کی طلاق ولا ورکه دغه طلاق ته جوړ یو دغه استاسو د کور کې استاد دغه معاملو ته دغه قصو ته دې نه جوړ دا به همیشه به دا زما به سو د زړه بخوري نو ناکاره شی دی طلاق لیکن دغه چې روزانه د لپاره رنز دی روزانه د لپاره غم دی هغه نو خدای د طلاق د کور کې دي کی بل ځای به چتس پیدا شي نو معلومات نه کوي خلک وګولېږي پسې شی باندې ظاهري بعض خلک اسی ته بلار شي نه زبده بوزم کنه زبده پسې راشم کله سي زبل پسې راشي خخوله گاړه براولي تا په کې نه بو دي او د دې سينه وخت دا غزي پوری دا سمګه دغه دی دا چې دا به زمګه کندریان ناشتي دا زمګه پټي دي دا موږ دې تر ازوم نه دا بس دا سړی خوري یو ناغه دا په خوري باندې دې عملو کی دلته کې پکې بازي کسان داسي ځان به غټ غټ حسابو د دې ځنا داسې پورې دا بلډینګ چې دا زما دی او دا پکې دا زما او دا پکې زما خپل دی او دا پکې دا نو خبرې د دې چې پیسې سړی نه وحال غواړي نو سوې زما سره دومره پیسې دي دلته کې په منګوره کې زمونږه چې کوم دکانونه یې دا غینه 3 लाख روپے راځي او هغه صرف پلار ما ته حواله کړی دا بستای دې کې موږ ځګه نه کو دا ستاري څه سره کې کو سره ستانه موږ تاسو نه کو دې کرا 3 लाख روپے ملاوي حالته کې زموږ نور پلان کې چې کوم دغه دي سدي دکان نه سه هغه په ځان په لکاو باندې دي هغه ماته دغه حساب نه دی معلوم دا چې دا زما په لاس ته نو دا زما ماته پته لګي دا دروغ یو سبل سبب وي ورستو چې پته ولګي حالته کې هیڅ شي نه سودم تشینی بیا نو بیا پریشانی سړیم پریشان دي خزم پریشان ده مور پلارم پریشان دي نالان تاجرنی سمانیه حجج پدې باندې چې تبا مزدوری بګه زما سره تکالا فینات ممتا عشرن کتا پورګل لس کالا پمنین دګنو دا بستا د طرف نه وما اريد ان اشق عليك او نغوانم زدا تا باندې چې سختی جرا ولم پتا باندې تا ما سختی نه راو کې مزستا دا ما سره پاتې کیږي پادشاه مزدوری کې وکا نه کې مکو تو ځان آزاد سړی پابن کړه مې نه تا باندې مشکلات نه راولم وخدي سوچ پیو کا ستجدو ان شاء الله من الصالحين خامخا ابو میت مال رک الله واړي د صالحانونا سب صالحانو کیم ساسره بزخه غړکم خبکم بد بنکم اخله خبره کوي خیر دی په خیر شس پی دی کوری کا یہ بدین ما بچ کنو محفوظ کا اي من الصالحين خیر بدر رسوم شر بدر رسوم ستجدو ان شاء الله من الصالحين او بازی پکې دا وی چې نکاح باندې دا یو جنې بتال در کوم دې کې تاسو تا کم خوخی اب تعالی په در کم په دې شرط باندې نکاح مہر بسئی مہر بدای انت اجرنی سمانیه حجج چا تکاله وتما سره مزدوری کې نو مزدوری واخلې نو د خزي مہر بته مور کې نو داغه نان نفقه بم ور کې
ولې کله چې سړی واده وکړي نو الګي چې دوی دا قبول ده نو په دې قبول کې ډیر شی غټ مفهوم پروت دی بیا پاره کې بیا جامم دا پیزارم ده خرج خوراکم ده پاره کې سکنا کور پکیم ده اوسېدو ځای پکې ده هغه د وس مناسب څنګه چی د وس مناسب اب ورکی د وس مناسب جامه پیزار دا بکی دا بخاون معنی دي خاون سباوی ما پکې دا نو ویلو دا تا قبول دي چې ویلو کنه قبول کې دا هر څه پکې شامل دي پدې کې خرج خوراک پکې ده خوراک پکې شتي نه ځان سکه کو کنه خواوري خوري کو یری خوري سچې خوري ځان نه خورا نه خپل وس مناسب دا باور کې ډوړې باور کې دا غسرنګولې باور کې نه ډوړې ونګولې چې پخېږي نه هغه سینه پخېږي هغه د پاره مال ګم راوړي مثال هم راوړي نور سيزونه هغه د پاره چې کم چلېږي یا راوړي کنه دا ټول پکې دي نو الا انت اجرني ثمانيه حجج چې مزدوری بکې تما سره تکالن پدې کې دا کارونه بکی اوازي وای چې نه اوازي بیا اختلافي مسلې دي بکی مہر دا حق د چا ده مہر د خزي حق ده خزي له به ورکه نو کله دا سکی وینا موږ له راګه موږ ورکو کړ نو عام طور باندې خلک دا سکی مور پلا لوي سیل ته ورکی وای دا ناغي هغه مہر ده دا واخلې ورکول کی د غسی نو دلته کې موي الا ان تاجرني ثمانيه حجج دغه کې تو زما مزدوری بکې زبطانه دغه اجرت درکو په اجرت کې بستا د خزي دغه او مہر وبکې باقي وزي نان نه پخا خرچه وغیرہ هغه کې با کی اباځي وای چې نا دا که دغه سي مزدوري شي بل څه شي هغه پکې کیږي بازي پني مای کیږي بازي پني مای نه کیږي منګه وایو نه داسې پکار د چې ور کړې شي څه شي چې هغه ټوس شي دی چې هغه ور کړې شي هغه پکار دی الا انت جرني ثمانيه حجج فإن اتممت 10 مال متقومی وی نو دا چې نه بور کولې کی کم چې مال متقوم نه ده نو هغه مہر کې نه کیږي وی نو مہر د خزي حق ده الګه مہر کاله جوړ کو کاله د خزي سره ده نو خزي نه تاسو کې وای دا خود هغه ده دا هغه نه ده دا ستاره دا د خزي حق ده سبالت ګوره خاون متي هغه اغستې خرڅ کړي وي سخر متي اغستې خرڅ کړي وي خواخه دې نه دی مې جګه تراکا دا د خواخه نه د خواخه ده نه د سخر ده نه د خاون ده دا د خزي مہر ده د خزي کاله ده خزه پوښه د خزي کار پوښه نن دې دی ودوي نه خو دا کور دغه ده نو ما کاله ده دا کور کاله ده کور کاله نه ده دا د خزي کاله ده فین اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك نوانم زدا چتابانی مشکلات درا ولم انا اشق عليك گرانی راولم پتابانی تابانی مشکلات راشی گرانی راشی داتا مهندر راولم ستجد ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك موسی علیہ السلام ته دا زما استاد منځ کی خبر او شوا بس خلاص ده ايم الاجلين قضيتو کم یو د دوه نیټونه چې ما پورا کو بلا عدوان علی ان بیا ملامتیا نه ما باندې زور جبر دا باندې ما باندې ملامتیا باندې بیا به ملامت نیم کاته کال می تیر کړه او کو لس می تیر کړه معلومی کی دا لس کال تیر کړلی والله علی ما نقول وکیل الله پاسمه چې منګه وې منګ څه چې وایو په دې باندې کارساز الله دی الله په وکیل دی الله نه غابان دی قالت احداهما یا ابت استاجره نوې یو دا دو جن کو نه ابا جان ځان سره مزدوري باندې واخل دې ان خیر من استاجرت القوي الامين یقینا غرد اغنه چې ته وجد باندې اخلي قوي او امانتدار پکار دې قال اني اريد ان انكح ابنتي هاتين
وی یقینا زواړه ما چې په نکاح باندې درکم تعالی یو دی دو جنکونه چې دا دی اعلان تاجرنی 8 حجج په دې شرط باندې یا په مقابله د دې کې ان تاجرنی 8 حجج تب وجد باندې کار کې ماسرا تکالا پینات ممتا عشن کتا پرغړات لسکا لف بنه دګ دا استاد طرف نه و ما اريد ان شقال اګو نو وانم زو چې تابانه مشکلات درا ولم تابانه مشکلات دراشي سختی راولم تابانه سختی نه راولم ستجدو ان شاء الله من الصالحين خامخا اب ممیت مال رک الله والد صالحاننا قال ذلك بيني وبينك ودا زما استاب منس کې لوس شو خبر وشوا ايملا جلینی کم یو د دوه نیټو نا قزیت چې ما پورګړ پلا عدوان علی نبی زیاته ما باندې نبی ملامت یا بما باندې والله ولا ما نقول وکیل الله پاسم چې کوم غوای وو کارساز دے الله هر دې مولا قران او سنت باندې عمل توفیق راکړي خبر دواره بنا فی الیوم صلی الله علیه وسلم Subhanallah.